د باچا او د دغه لپاره دا د مرګ پیغام دی. ځکه هغه خلک په دې کې کامیاب شو چې دا قرآن د موږ په پرده کې کوي، څوک نه خبر. د دې جمود وجه دا ده چې په مسلمانانو اجتهاد پرېښاوه. وایي د اسلام چې کوم بنیاد دی هغه پر تجربه باندې دی، محض روایات نه دي. یعنی الله تعالی ته د رسېدلو دپاره خالي سنسري نالج چې کوم دي د هغه په ذریعه باندې الله نسي پیدا کولی چې انسان به دا اقدام به انسان اخي. الله تعالی نور جوړوي چې ور جوړ کړي او دته په لاس ورکړي. دی به راولاړه چې دا دنیا به د خپل مقصد مطابق جوړوي. نو په دغه کار کې بیا الله تعالی د مددګار دی. شروع به دی کوي، آغاز به دی کوي. هغه اقبال چې کوم دی دا دی چا په شنه دی. طلاب ایران په هغه کې غټه برخه چې کوم هغه د اقبال شاعري ده. هغه خلک ورسره ته به یو تقریر د چا د اترانو کې پیدا شي باندې د اقبال حواله به کړي او خلکو اقبال دومره مطالعه کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. ترور لمخه زه د دې پروګرام د منتظمینو شکریه ادا کوم چې دوی یې وره بیا ماته مقرره کړه چې زه له تاسو سره مخاطب سم، خصوصا پر دغه موضوع باندې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اقبال دغه کتاب چې کوم دی، دغه خطبات چې کوم دی، The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam، پر دې باندې موږ د ګرد کتاب جایزه اخیستې وه. یو پروګرام پر دې باندې موږ کړی و. په هغه کې د کتاب چې کوم تعارف دی د کتاب په حواله باندې، هغه د مصنف په حواله باندې او د هغه چې کوم بحث جوړ شوي وو، دا لیکچرز چې کوم وو او د لیکچرانو په باره کې موږ هلته د هغه تعارف کړی وو. نو هغه دپاره زموږ هغه مخکینی لیکچر تاسو کتلی سئ. نو برته موږ د هغو شیانو ریویژن برته نه کوو. نو د کتاب په حواله باندې چې کوم څه دي هغه ګرد هلته موجود دي، هغه تاسو کتلی سئ. نن د نن چې کوم زموږ موضوع دی هغه د دې کتاب چې کوم اول لیکچر دی، اوله خطبه ده، Knowledge and Religious Experience. دغه زموږ موضوع پر دغه باندې به موږ خبره کوو. تر دې مخکې چې زه دغه خپل موضوع باندې خبره شروع کړم، د دې کتاب چې کومه دباچه ده، لکه د هر کتاب چې کوم وي ضروري وي، خو پر دې دباچه باندې موږ خبره هلته کړې ده. نو هغه تاسو کتلی سئ، انتهایي ضروري ده د دې کتاب چې کومه دباچه ده هغه انتهایي ضروري ده. پر هغه باندې موږ هلته خبره کړې ده، هغه مخکینی لیکچر هلته کتلی سئ. خو زه دوی کوم چې د دې د کتاب د دباچې څخه صرف دغه کتاب هغه اوله چې د دباچې هغه اوله فکره ده، هغه زه بیا غواړم چې خپلو ناظرینو ته هغه پیش کړم. د ګردې دباچې بجای دغه یوه فکره چې اقبال په اول سر کې لیکلې ده چې دا څومره معنی خیز ده، یعنی د ګرد بلکې دا ګرد کتاب دغه یوه فکره چې کومه ده هغه دومره زور لري، هغه کې دومره غټ پیغام دی چې دا پیغام د مسلمان په حیثیت سره موږ پرې ایښی دی. د دغې دباچې په شروع کې اقبال وایي، نو دی د قرآن په اول سر کې دا دباچه دی شروع کوي له قرآن څخه، د لفظ له قرآن څخه دا دباچه شروع کوي. اقبال وایي چې the Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. په دا اول سر کې دغه یوه فکره اقبال ذکر کړې ده. زموږ د مسلمانانو
ګرد حالت موږ دا یوې فکرې زه معلومولی سو. اقبال وایي قرآن چې کوم دی هغه د عمل کتاب دی، د خیالاتو د تفکراتو د دغو کتاب نه دی چې ته به له هغه څه خیالاتو فکرونو شیان دا اخذ کوې، بلکې کتاب چې کوم دی زور ورکوي پر عمل باندې به ډیډ، او ډیډ به ذات خود دومره عجبه لفظ دی، دغه په ځای باندې خو اکشن هم ویلی سي. ډیډ چې کوم دی هغه با مقصد عمل ته وایي، اکشن چې کوم دی هغه د هر عمل دپاره موږ استعمالولی سو چې بې مقصده سړی لګیا وي د هغه دپاره چې کوم دی با مقصد دغه چې کوم دی هغه دپاره موږ اکشن لفظ استعمالو. اقبال دلته ډیډ راوړی دی چې قرآن زور ورکوي با عمله کارونو باندې بجای د خیال او د فکر، با عمله با مقصده کار باندې قرآن زور ورکوي. زموږ زندگی دا بې مقصدیت چې راغلی دی د هغه وجه زموږ له قرآن څخه لرې والی راغلی، د قرآن څخه موږ بې خبره یو، له قرآن څخه لرې یو. که بیا هم تعلق ستا بس هسې یو تلاوت دی، بس د هغه تلاوت وکړه ورو پوهېږي باندې نه پوهېږي. قرآن څخه موږ چې کوم دی هغه دغه نه سو اخیستلی. او ځای په ځای اقبال چې کوم دی د دې ذکر په خپله شاعري کې هم کړی دی. نو زه ستاسو په مخ کې هغه چند دغه درږدمه چې دی څنګه په هغه کې هم ثابتوي چې دا قرآن څنګه د عمل کتاب دی، د ثوابونو کتاب نه دی چې ته ثوابونو په ګټې. موږ له قرآن د ثواب کتاب جوړ کړی چې په دې باندې دا د وویلې دنیا ثوابونه دي، دا د وویلې دنیا ثوابونه دي، دا زموږ په دغه کې له سره شته نه چې دا زموږ زندګي څرنګه بدلوي. اقبال وایي حامل قرآن و بذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. وایي سړی د قرآن والا دی، حامل قرآن دی، خو د طلب شوق نسته پکې، دا دنیا باندې دا دنیا مسخر کول، دا دنیا فتح کول، دا دنیا د خپلو خیالاتو مطابق چلول، دا ذوق په دې کې نسته. وایي څومره عجبه ده، څومره عجبه ده، څومره عجبه ده. حامل قرآن او داسې محکومه ناست دی د بل غلام دی، دا وایي دا نسي کېدلی. او بیا وایي چیست قرآن خواجه را پیغام مرگ. وایي قرآن څه شی دی؟ د خواجه دپاره، د لوی لوی سرمایدارو، د امیرانو، د نوابانو، د خانانو، د حکمرانانو دپاره د مرګ پیغام دی. دا قرآن د هغو دپاره د مرګ پیغام دی. اور دستگیر بنده بے ساز و برگ. اور دا قرآن چې کوم د مظلومانو، د بې کسانو، د بې وسو، د بې دستو خلکو چې کوم دی لاسنیوونکی دی، د هغو مدد کوي، هغه له دغه ظلم خلاصوي، او د باچاو د دغه دپاره دا د مرګ پیغام دی. ځکه هغه خلک په دې کې کامیابه سو چې دا قرآن د موږ په پرده کې کوي، څوک نه وي خبر. نه د دوی دپاره د مرګ پیغام دی، نه دغه د بې کسانو دپاره د دغه دستګیر پاتې سو، بل د ثوابو د ګټلو یو کتاب سو. او بل ځای وایي این کتاب نیست چیز دیگر است. وایي دا کتاب نه دی، دا بل شی دی. چون به جان در رفت جان دیگر شود. وایي کله دا چې و روح ته ولوژي، روح بدله کړي، چې کله دا کتاب د انسان و روح ته داخل سی، و ضمیر ته داخل سی، روح بدله کړي. جان چون دیگر شد جهان دیگر شود. وایي جان څه شی دی چې روح څه شی دی چې بدل سی؟ ګر جهان بدل سی، یعنی د انسان پرسپیکټیو بدل سی، د دنیا په باره کې د انسان نقطه نظر بدل سی، چې کله دا قرآن د انسان زړه ته ولوژي. موږ هلته ویلی سو په مثال کې قرآن مجید وګوره، د موسی علیه السلام په مقابله کې چې فرعون جادوګران راکوړه کړل چې د موسی علیه السلام مقابله وکړي، جادوګران اوله خبره فرعون ته دا وکړه که موږ وګټو ته به موږ ته چیش راکړي، یعنې مادي بس دوی زیات دغه خواته یو شی څو انعام به راکړي. فرعون ورته وویل چې ته به زموږ
زموږ چې کوم درباریان زه به تاسو یاست خو دربار څه شي کوي یعنی د ده به زموږ ګوټونه به برابروي زموږ چوپړ به وي درباري خو دغه کار کوي زما دغه به کوي چمچهګري به کوي ته به زما چمچهګران یاست که ته یې وګټل دا د دوی پوزیشن تر اسلام مخکې کله چې دوی مقابله وکړل بیا په دربار کې د موسی علیه السلام چې دوی د جادو ختم کړي چې هغه خپله عصا یې تزه کړه دوی به پوه شي چې دا جادو نه دی نو هلته دوی په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړي چې دا د خدا پیغمبر دی الله تعالی باندې ایمان راوړي اوس ګوره اقبال ته وایي چو بجان در رفت جان دیگر شود و لمحه د یوه لمحه تر اوسه پورې دا جادوګران و فرعون ته خواستې کوي چې ته به موږ ته څه شي راکړې که موږ غالب اوسو کله چې ایمان و زړه ته ولوېده فرعون ورته وایي چې زما تر دې مخکې چې ما ته اجازه درکړې ته ایمان پر راوړئ زه به ستی لاس و مخالف لاس و پښه پرې کړم زه به تاسو په دغه باندې راوځړوم دومره غټه سزا دغه او دوی ورته وایي چې په تا کږه هغه وکړه یعنی مازل ته ایمان نه نوتی په زړه باندې دنیا بدله سوه جهان یې بدل سو هغه لالچان اوس ولاړ د فرعون رنګه ظالم چلنجي چې موږ ایمان راوړو چې کوي هغه وکړه دا قرآن چې کوم دی اقبال وایي دا چې دغه ته داخل سي د انسان روح بدله سي روح څه شي د دنیا یعنی نقطه نظر د انسان غو بدل سي او بل ځای وایي سینها از گرمی قرآن تهی سینې چې کوم دی هغه د قرآن له ګرمۍ څخه خالي دي سړي دي نسته کې د قرآن ګرمۍ از چنین مردان چه امید بهی د دغو سړیو څخه به څه ته د فلاح او د بهبود تمه وکړې دا د چا په شنه دي د چا سینه چې د قرآن څخه خالي و هغه د چا په شنه حدیث ته اشاره د نبي صلی الله علیه وسلم په کوم زړه کې چې قرآن نه وي هغه خرابه ده هغه کنډواله ده په کنډواله کې هېڅوک نه اوسي کنډواله کې څوک اوسي دا کنډوالې دي دا د چا په شی نه دي چې کوم زړه کې قرآن نه وي او آخر دغه خو ډېر دي خدای یو دغه لا ویمه وایي بل ځای د په اردو کې هم شته دغه هغه مو ته ډېر اورېدلی زه به فارسي وویمه وایي خوار از مهجوری قرآن شدی وایي په دنیا کې چې خوار و زار یې دا د قرآن د پرېښولو څخه د دغې وجې خوار و زار مسلمان ته وایي خوار از مهجوری قرآن شدی شک و سنج گردش دوران شدی او شکوه دا کوي چې د دنیا وڅرخېدله زما قسمت بدل سو مسله دا نه ده دا قرآن پرېښوی ځکه چې ستا قسمت بدل سو ٹکر ٹکر یہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر صحابه کرام شیخ دنیا کې عزت پیدا کوي دغه ته ورسېدی دغه وجه دا و چې هغه مسلمانانو او ته چې کوم یې ذلیل او خوار دی وجې چې قرآن نه پرېښو نو ځکه اقبال په اول سر کې د دې دیباچې دا وایي چې قرآن چې کوم دی هغه emphasizes deed rather than idea خیالاتو د تصوراتو د تفکراتو دغه کتاب نه دی د عمل کتاب دی قرآن عمل ته په مقصد عمل باندې زور کوي د دې بعد موږ راځو چې د دغه کتاب مقصد څه دی اقبال په خپله وایي بل هغه کې ما ذکر کړی نور شاعري په ذریعه دغه باندې خو هغه ذکر زه نه کوم چې اقبال وایي دغه زما دغه خطبات چې کوم دي دا دغو خلکو دپاره دي چې کوم مغربي خلک دي یا په مسلمانانو کې د مغربي فلسفې او د مغربي علومو څخه متاثره دي د هغو خلکو دپاره دغه زما دغه خطبې چې کوم دي دغه کتاب چې کوم دي د هغو لپاره موږ شوی کوم سړی چې مسلمان دی او په اسلام باندې مکمل اعتماد لري یقین دی دغه لپاره په دې کې دغه نسته خاص دغه لپاره دی دغه لپاره زما شاعري ده چې کومه د اردو د فارسي کومه شاعري ده چې مسلمان دی پر دین باندې مطمئن دی هغه په خپل هغه کې ایمان کې اضافه کول لپاره زما د فارسي شاعري ده دا کتاب چې کوم دی چې کوم یا مغربي خلک دي یا په مسلمانانو کې د مغربي علومو څخه متاثره دي دا د هغو لپاره مقصد دی او په دې کتاب کې مقصد دا دی اقبال دا کوشش کړی دی په دې کتاب کې چې اسلام چې کوم ماډرن نالج دی ساينس دی فلسفي ده د هغو په رڼا کې مذهب اسلام پیش کړي صحیح سو یعنی د اسلام
د چې کوم جدید علوم دي د هغو په رڼا کې و خلکو ته پیش کړي چې دا ثابته کړي چې اسلام چې کوم دی هغه لا تعلق نه دی له د خپل وخت څخه یعنی اسلام یو سټیټیک ریلیجن نه دی بلکې متحرک او ژوندی مذهب دی اسلام په مقابله کې د دانورو لکه دا نور چې کوم مذهبونه دي هغه خو ځکه چې هغه زموږ دا یقین دی زموږ ایمان دی چې هغه د هغو وختو دپاره و بیا له هغه بعد هغو کې تبدیلیانې وکړي پاتې شو پر خپل ځای باندې اسلام د هغو په شان باندې نه دی د عیسایتو د یهودیتو د هندومتو د نور مذهبونو اقبال وایي چې د اسلام چې کوم دی دا سټیټیک نه دی دا جمود نه دی بلکې دا یو لیوینګ ریلیجن دی ټیک شو نو ځکه دی د دغو علومو په رڼا کې اسلام پیښوي دغه کتاب یو مقصد دغه دی او بلکې دی وایي چې د موږ ته چې کوم اوس په اسلام کې جمود ښکاري د هغه وجه دا نه ده چې دا سره په اسلام کې خرابي ده نو وایي د دې جمود وجه دا ده چې په مسلمانانو اجتهاد پرېښاوه مسلمانانو اجتهاد پرېښاوه د اجتهاد لارې بنده کړه نو ځکه خلکو ته اسلام د جمود شکار معلومېږي موږ داسې معلومېږي چې زموږ د دې دنیا سره د اسلام سره تعلق نشته زموږ چې کوم اسلاف وو هغو د خپل وختو چې کوم مسایل وو د خپل وخت د علومو په رڼا کې د هغو مسایلو حل پېښاوه موږ چې کوم یو د دې بعد چې موږ رالو په دغه کې دوی دغه سو بس موږ پر هغو باندې اعتماد وکړ هغو چې کوم شیان پېښ کړي بس هغه موږ واخیسته خپله چې کوم دی بیا په دې باندې موږ په دې باندې بیا موږ تحقیق محقیق او اجتهاد بند سو لاره چې بس هغو چې کوم څه کړي دي هغه اخري دي موږ دغه پرېښو انسان چې پر مخ ځي جدید علوم راځي جدید مسایل راځي نو د هغو مسایلو ادراک کول د هغو حل د موجوده په معاشره کې راایستل دغه دپاره د اجتهاد دروازه د الله تعالی ایښکې ده مسلمانانو هغه اجتهاد چې کوم دی تر ډېر حده پورې له هغه څه کار نه دی اخیستی اقبال په دې کتاب کې یو خطبه چې کوم دی اجتهاد باندې هم ده مخکې که خدای کړي ګزنو پر هغه موږ خبره کوو نو له هغه وجې موږ اسلام شاته سولو irrelevant سولو یعنی په دې دنیا کې چې کوم دغه دی سیستم او نظامونو دغه سره اسلام له دې وجې irrelevant سو چې موږ چې کوم د اسلام چې وارثان یو هغه د اجتهاد لار موږ بنک اقبال ځای په ځای خپل شاعري کې هلته وایي یعنی اسلام چې کوم دی اگر تقلید محض چې کوم دی هغه سخت مخالف دی اقبال وایي تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے تر تقلید خو اختیارول خو بهتره چې ځان په خپله مړه کړه چې بل سړی د وکړي تا چې تقلید خو دغه ته وایي تقلید محض دغه ته وایي چې بس دوی چا لاس ونیسي لمنې ونیسي چیرې بوت هلته بوت سترګې پټې کړي په چا پسې روانې خپله یو تحقیق نه کوي دوی تر ده خو دا بیا دی چې ځان خپله کډې ته واچو خپله ور ولور ځان خپله مړ چې بل د مړ کوي ځان مړ کوي رسته به ډون خضر کا سودا به چھوڑ دی خپله یا خپله پیدا کړه که کوم دغه دی په هغه تحقیق وکړه او بل ځای وایي تقلید کے پابند ہے نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند ولې تقلید پابند چې کوم دی هغه خو چرندو پرندو دا دی هغه د تقدیر پابند دی تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند په دغه کې یو دا دی ثابتوي چې اسلام چې کوم دی هغه یو متحرک او ژوندی مذهب دی جامد مذهب نه دی او دا چې موږ ته ښکاري ولې دی د دې وجې دی چې موږ اجتهاد پرېښوي او بله خبره دا ده په دغه کې یوه خبره دا کوي چې اسلام اور جدید ماډرن ساینس چې کوم دی دا یو د بل دشمن نه دی یو د بل مخالف نه دی بلکې یو د بل معاون دی سوال نسی پیدا کېدلی چې اسلام او ساینس یو د بل مخالف وي په دا کتاب کې دی دغه ثابتوي چې دا یو د بل مخالف نه دي او هغه وجه ده څه نه دي مخالف د هغه وجه دا ده چې ساینس چې کوم دی دا د فطرت د قوانینو نوم دی دغه دنیا چې الله تعالی څه تره جوړه کړې ده د کومو قوانینو مطابق چې دا دنیا چلېږي د دې نوم ساینس دی ساینس انسان چې کوم دی د دې قوانین چې د الله تعالی جوړ کړي د کوم مطابق دا دنیا چلوي هغه قوانین انسان دریافتوي د دغه نوم ساینس دی او مذهب چې کوم دی قرآن چې کوم دی دا د خالق کلام دی
هغه قوانین چې چا جوړ کړي دي هغه ذات دی او دغه مذهب اسلام ریلیجن چې کوم دی قرآن چې کوم دی دا چې چا راستولی دی هغه ذات دی دا کلام دی هغه د هغه عمل دی چې کوم قوانین دي نو د یوه ذات دي نو چې د یوه ذات کار دی نو سوال نشي پیدا کېدی چې یو د بل ده مخالف سي یو د بل ده یو له بل سره اختلاف وي یا یو له بل دشمنان وي د یوه ذات دواړه ساینس دی که قرآن دی نو په دغه کتاب کې اقبال دا هم کوشش کوي چې دا ثابته کړي چې د ساینس او د ماډرن ساینس او د اسلام په آپس کې اختلاف نشته ها دا نور چې کوم مذهبونه دي هغه انسانانو رد و بدل کړی دی نو هغوی له ساینس سره واقعي سخت اختلاف دی چې کوم عیسایت دا نور مذهبونه دي که نه اسلام دا تر یو شی په اسلام کې نشته او بل یو خطبه په دې کتاب کې بله ده اقبال په هغه باندې بیانوي خودي څه شی دی د خودي څه اهمیت دی او خودي دا څه شی خودي اصل کې چې کوم ده روح یعنی خودي هغه فرد دی اقبال چې کوم ده کوي یعنی خودي معنا خود شناسی چې یو سړی خپل ځان وپېژني خپل مقصد وپېژني څوک یم څه مو مقصد دی څه لپاره دې دنیا ته راغلی یم څه شی به کوم انجام مو څه شی دی کار مو څه شی دی چې انسان په خپل مقصد سره یعنی آگاه وي خودشناسی خو نور وضاحت دپاره به موږ دا ووایو چې هغه فرد چې هغه روحاني او اخلاقي طور پر انتهایی مضبوط اور پر اعتماد وي موږ دا ویلی سو چې دا سړی دا خودي چې کوم دی دا خودداره دی دا کې خودي ستا دا چې خودي په انسان کې څه شی پیدا کوي اعتماد یعنی ښه اخلاق اور نه ډرسي روحانی طور پر له خدای سره تعلق مضبوط چې خپل مقصد ته وپېژني مقصد خو هغه دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی ما انسانانو جنان د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړي دا د انسان د زندګۍ مقصد دی چې خپل مقصد یې وپېژانده بیا الله تر مخ جوکاوږي د الله ماسوي بیا په دنیا کې د هېڅ چا یو دغه نه کوي اشرف المخلوقات دی چې انسان وپېژني چې الله تعالی فرشتو ته وایي چې سجده ورته وکړي انسان ته نو چې کله انسان خپل دغه وپېژني خودشناس سي نو بیا چې د رتبه چې کومه ده بیا هغه ځای ته ورسه اشرف المخلوقات سي او که دا دی خودشناس نه وي خپل مقام نه پېژني بیا د اشرف المخلوقات نه دی بیا اسفل السافلین ثم رددناه اسفل السافلین چې له خپل مقامه دی چپ سي بیا الله تعالی وایي په هغه دغه چې هغه لاندې طبقه ده هغې ته بیا دی ورسېږي نو دغه خودي چې کوم بدل کوم دی خبره کوي او د خودي مبارک دی ډیر دغه کوي خو یو بل چپټر دی بیا راځي موږ پر هغه باندې خبره کوو خو دلته سره داسې یو دغه کومه اقبال وایي یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی د سار وختي چې کوم هوا د هغه ماته دا پیغام راکړي کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی چې کوم سړی له خودي سره یعنی خپل خودشناس دی خپل ځان پېژني خودي پکې سته عارف د خودي دی د هغه مقام بادشاهي ده کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے دغه خودی ستا زندگی ده دغه ستا عزت دی جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو رو سیاہی که خودی ده ولا نو بادشاہی که نه وه نو تورمخی که نه دنیا هر څه مال و دولت دا ولري یو حیثیت نشته یو حیثیت هم د خلکو په نظر کې نشته زه دا موجوده طور پر اوس دغه اوس زه تاسو ته مثال درکړم که نه اوس دغه کنفلیکټ چې کوم روان دی زموږ په ریجن کې ته دا وګوره یوه خواته زموږ برادر اسلامي ملک د ایران 40-45 کالو زه د پابندیانو د دغو ګردو کې بند د ګرې دنیا بند کړی دی یو شی پر خرڅوی سي نه د دغه اخستی سي د دنیا هر اربای د هغه دپاره استعمال کړی که یو خودداره قوم دی یو خودداره تهذیب دی خپل ځان او خپل مقصد او خپل لا پېژني دوه سوپر پاور پر یوه ځای یعنې امریکا او اسرائیل دا ته ودرېدي په
45 ورځې دا سره په جنگ باندې شو. اخر کې هغه دغه کولی شو مذاکرات وکړه، جنگ بند. او بله خواته چې خودي نه وي، خودداري نه وي، زموږ د عرب ملکونه دي، الله تعالی زموږ دوی سره موږ ته هدایت وکړي. یعنی د هغو کوم اندازو د ټرمپ دغه به تاسو په سوشل ټروت باندې به هغه میسج ته ویل چې کوم الفاظ دي، بد الفاظ دي، د عرب د یو ملک د بادشاه دپاره استعمال کړه چې دی زما څه شي کوي. دا چې خودي وي، جو رهی خودی تو شاهي نه رهی تو روسیایي. په مالو په دولتو په کیسو په سلسلو باندې سړی بادشاه کږي نه. بادشاه هغه دی چې خپل یعنې خودداره وي، خودي پکښې وي، خودشناسي پکښې وي، خپل مقصد پېژني. او دغه رنګه اوس دغه زموږ اصل دغه چې کوم دی دا خو د کتاب دغه ما ستاسو مخ ته کښېښوه. په دغه چپټر کې چې کوم دی زموږ چې کوم نن دغه دی knowledge and religious experience. اوس مسله دلته دا ده چې کوم مغربي فلاسفر دی لکه څنګه چې امانویل کانټ دی، دا یو جرمن فلاسفر دی، د 1840 کې پیدایش دی او په 1804 کې دی وفات شوی دی. هغه ته وایي کوم شی چې معلوم دی باید دا دی چې هغه محسوسه هم وي، کنی دا معدوم دی بیا نسته. یعنی کستا نو بیا ما ته راښکاره که کم دی. یعنی چې په حواس خمسه په ذریعه باندې ته محسوسولی سې، درک کولی سې، دا وجود لري که دی نه لري. دا یعنی د خدای و، د وحی و، آخرت و، د قرآن و، دا ګډو شیانو یې له سره څخه بیخ وکړي، دا وجود نه لري. او دا ګرځه د علم موضوع ثمري نه. اسلام چې کوم دی، مذهب چې کوم دی، دا د اخلاقیاتو سبجیکټ دی، د علم موضوع نه دی. په دې چپټر کې اقبال کوشش کوي چې دغه ثابت کړي، د ثابت کولو تر څو پورې دی کامیاب شوی دی، هغه خو بیا تاسو خپله دغه لګولی سئ. دی دا کوشش کوي چې مذهب چې کوم دی دا هم د علم یو شعبه ده. هلته دی دغه ورکوي ریلیجس ایکسپیرینس، مذهبي تجربه چې کومه ده یا اینر ایکسپیرینس. په دغه باندې موږ مخته خبره کوو. په دې چپټر کې دی دغه کوي چې دغو فلسفو ته دی دا وایي چې خالي د علم ذرایع دغه چې کوم دی مذهب هم د علم یو ذریعه ده، ته دې انکار نه سې کولی. په دغه باندې دلته خبره کړې ده. او بیا دی وایي د اسلام چې کوم بنیاد دی هغه پر تجربه باندې دی، محض روایات نه دي. دې وشاته تجربه هم شته، نو خالي روایات نه دي. بیا اقبال دلته د علم 3 اقسام بیانوي چې 3 اقسام د علم دي. یو حسي علم دی، یعنی موږ ورته وایو سنس پرسپشن، سنسري نالج. هغه شی چې موږ په حواس خمسه سره معلومو، یعنی په سترګو، په غوږو او په ذایقو، یعنی حواس خمسه چې په کوم شي کې استعمالیږي دغه ته وایي سنسري نالج. ټیک شو؟ حسي علوم دی وی دا چې کوم دی دا د ساينس بنیاد دی. ساينس پر دغه باندې ولاړ دی. د ساينس بنیاد چې کوم دی هغه دغه سنسري نالج دی. دویم دی وایي یو عقلي علم دی، ریزن، لاجیک، دلیل. دغه چې کوم دی چې هغه د په یو شي کې ته سوچ وهل، هغه بیا سر په هغه خلاصول او بیا په هغه په دلیل سره پیښول. و دغه ته دی وایي دا چې کوم دی دا عقلي علم دی، یعنی ریزن او لاجیک چې کوم دی. دا چې کوم دی دا د فلسفې بنیاد دی. د فلسفه بنیاد پر دغه باندې ده، په لاجیک باندې ده، په عقل په بنیاد باندې ده. په عقل باندې به ته شی ثابتوي. فلسفه چې کوم ده هغه سنسري دغه چې کوم دی په هغه کې هغه استعمال نشته، هغه په ساینس کې استعمالیږي. او دریم چې کوم دی دوی دغه دوه دغه کوي. اقبال وایي دریم د علم دغه چې کوم دی هغه وجدان دی، انټیوشن، چې هغه ته موږ وجدان وایو. وایي دا د علم چې کوم دی دا بل قسم دی چې د دنیا ته دی متعارفه کوي. وجدان چې کوم دی انټیوشن.
دا وی دغه تعلق چې کوم دی د یو چې کوم هغه حواس خمسه سره دا بل عقل سره دی. اقبال وی دغه وجدان چې کوم دی د دې تعلق له زړه سره دی، د زړه له روح سره دی، د دې تعلق دا چې کوم دی وی د دې د زړه او د روح برای راست تجربه ده چې هغه ته موږ وجدان ویایو او د هغه څخه انکار هم نه کوي. د مثالونه هم ورکوي قرآن کې نه دې مثالونه ستا زموږ هم دغه ستا قرآن کې موږ ته الله تعالی د دې دغه کړي دي. یعنې په قرآن کې الله تعالی وایي فالهمها فجورها وتقواها، موږ الهام وکړه و دغه نفس ته بیا د بدو او د شو کارو دواړو غه. یعنې ته اوس وګور په ګرده دنیا کې ولاړ سه د اخلاقي چې کوم برایانې دي د هر مذهب چې کوم دی د هر خطې چې کوم دی هغه ته هغه بد وي. یعنې وغلا ته غلا وي، سره خلاص و ظلم ته ظلم وي، و بېایماني ته بېایماني وي، و دروغو ته دروغ وي. یعنې د دنیا څومره خطې دي، څومره یو له بله زړه لرې دي. دا ګرد اخلاقي برایان، دا ګرد مذهبونه که د هرې خطې دي که د هر مذهب دی دا بد بولي. وجه د هغه وجه دا ده لکه دلته چې فالهمها فجورها وتقواها. د ده په سرشت کې له شروع څخه چې د پیدایګۍ کوي دا الله تعالی الهام ورته کړی دی، د ده په سرشت کې موجود دی. د ده په سافټویر کې دا شی له اوله سره زه انسټال شوی دی، دا روان دی لږ ځای. او د دې یو مثال دا هم دی د وجدان غه د انټیوشن غه. مثال کے طور پر اس د انسان کشنی دی که نه دا پیدا سی، که د حیوان غدی که د انسان غدی. یعنی کله چې پیدا سی خبره نسی کوله، په خبره نه پوهېږي، ته ورته ګایږه د تر اوسه زبان نه دی زده کړی، دی خپله ګایدله نسی چې وارو بیا به ګایږي. یعنی دا یو دغه چې کوم دی دغه د علم چې کوم ذرایع دي چې اوس ورته ورشی دا یو کار نه کوي. لیکن د دغه باوجود دا کشنی چې کله ته یعنې د حیوان وګوره خپله ور روان سي، د انسان خو ته راواخې آیا دی د شیدو ځای ته ونیسي غوزي کې شیدې ورکوي، د حیوان خپله ور روان سي هغه مور لغه ځای مور معلومي چې زما د خوراک ځای دلته دی. دا چا ور وشو؟ دا کوم علم دی؟ دا له کومه راغلی؟ اخبار او دخل دا انټیوشن دی، دا وجدان دی، دا وجداني علم دی. دا غرنګ زه وایم دغه د انسان کشنی اچلو ټیک ته شیدو ته واچوه، دا چا ور وشول چې دا شیدې دی کشوي، یعنې دی سکینګ کوي. که چیرې دی دا سکینګ نه کوي چې دی راپورې وي راتوکیه، نو د دنیا یو سړی به ور وښیي چې زوی دا راته رانه کشی که نه پوهېږي نه پوهېږي. دا اقبال وایي دا یو علم دی، دا هم د علم چې کوم دی یو ذریعه ده. او بل بیا دی هلته مثال ورکوي وایي دا اسلام چې کوم دی د هغې بنیاد عقیده ده، مذهب چې کوم دی د هغې بنیاد ایمان دی، عقیده ده. و ایمان یا عقیده دا ترا ده لکه یو مرغۍ چې کومه ده له یوه ځایه سفر کوي و بل ځای ته په زرونو کیلومیټر ځي، د بلکل یو لینډ مارکس نسته، نه لار ورته معلومه ده، نه سړک دی، نه بله ده نه بله ده، په زرونو کیلومیټر بلکل ولاړ سي تر هغه ځای ځان ورسي، نه په لارې ورکږي نه بله کږي نه بله کږي. دا څه شی دی؟ اوس انسان چې سفر کوي د موږ علم باوجود، د عقل باوجود، د حواس خمسه د ذرایع دغه باوجود، نو موږ ته هغه لارې معلوموي چې دا سړک به وي، دا سړک دی ګرځي بیا دی ګرځي، که دا ابادي و که واخواته دغه را معلوموي چې د دغه مطابق ځو. که چیرې موږ په صحرا کې لکې موږ ته بیا لار نه معلومېږي، بیا به زړه ورک هغه لار تاسو په دغه عقل بیا ته دغه نشئ پیدا کولی. که د په اوبو کې یې لکې د سمندر په لارې د مخ ته د بوځي په داسې ځای کې د لکې دا لینډ مارکس چې کوم دی دا ختم سي، بیا لار نشئ پیدا کولی. دغه مرغۍ دی وځه د هغه سمندر باندې لوړ روانې په زرونو کیلومیټر ورسېږي. نو دی دا دغه لکه هغه چې په هغه دغه باندې لار پیدا کوي، د مذهب هم دی دغه د علم یو ذریعه ده او د هغه دغه چې کوم دی هغه زړه و روح ده. په دغه کې دغه کوشش کړی دی چې دا ثابت کړي په لیکچر کې. او بله خبره دی وایي چې د مذهبي تجربه چې کومه دا یو حقیقت دی، وهم و ګمان نه دی. او بیا وایي دغه لکه څنګه چې موږ د دنیا محسوسوو د هغه رنګه انسان چې کوم دی خدای محسوسوي.
حقیقت محسوسوي دغه رنګ لکه انسان چې دنیا محسوسوي. او دغه وی دغه چې کومه د نور علوم چې کومه فائدہ د ساينس د ټکنالوژي ده نن چې موږ کومه ژوندۍ بهتره ده دغه د ساينس کرامات دي کنه چې دغه انسان ساينس انسان په دغه باندې راوسته د انسان ژوندۍ د راحت او د اسرت او دغه ځخه دغه څه د ساينس مقصد دی کنه چې د ساينس مقصد دغه دی چې انسان له دغه فائدې واخستي د خپل دغه لپاره د استعمال کړي انسان په دغه دی نو دغه د ریلیجن دغه چې کوم دی انر ایکسپیرینس یا ریلیجیس ایکسپیرینس د دې فائدې څه شته. اقبال د دې فائدہ دا ده چې په دغه باندې انسان ته سکون ملاوي، انسان ته یقین ملاوي، انسان ته په دې باندې مقصد زندگی ملاوي. با مقصد زندگی د دغه مطابق تري که دغه نوي چې مذهب نوي ریلیجیس ایکسپیرینس نوي دین نوي انسان د حیوان یو فرق نسبي مقصد زندگی د پرترجه وخره و څه بس مرڅ ختم سي. دا دنیا د هغه انسان چې به مقصد دی دا دنیا د الله سره بیا جهنم جوړ سي یو د بل باندې بیا دغه کې د مشتن سبب وینو نو دوی دغه ریلیجن چې کوم دی ریلیجیس ایکسپیرینس چې کوم دی دا انسان ته با مقصد زندگی ورشي، انسان ته سکون ورکي او انسان ته یقین ورکي. په دنیا کې یو څوک به خیر کم داسې بدنصیب دي چې هغه د یو قسم مذهب سره دوی وابستګي نه نه د انسان په دننه کې الستو بربکم قالوا بلا چې الله تعالی په قران کې ما د ارواح راجمه کې ګرځ ورته چې ستای رب نه ولې نه نه د انسان په سریشت کې الله تعالی یې انسان په الله په ګرځي چې د دنیا لارس څوک په کوم صورت کې لټي څوک په کوم صورت کې لټي څوک لیکن د تر الله تعالی نه دی لکړي د عقل او دغه په بنیاد باندې انسان الله تعالی ته نشي رسیدلی نو ځکه الله تعالی د انسان د راهنمایي لپاره بیا خپل پیغمبران راستولي دي خپل لغه راستولي دي وحی راستولي دي د وحی دغه یو د علم یو ذریعہ ده او دغه رنګ اقبال بل ځای په خپل لغه کې وایي یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود وای دغه یو خبره چې آدم چې کوم دی یو مقصد لري په دنیا کې هزار گونه فروغ هزار گونه فراغ لزرو پریشانیان ز سړی خلاصي د زرو ترقیو سبب دی دا یو خبره چې انسان یو مقصد لري چې مقصد نه لري ورور زر کیلومتر دی ولارس بیا زر کیلومتر دی ولارس بیا خو زرال بیا دی ولارس یو مقصد نه معلوم که منزل د سړي متعینی سده پر خپل لار باندې رواني منزل ته ورسېږي او که منزل نه پر لګرځه کار اوس پر لګرځه ستړی استومانه یو دغه بني به مقصد زندگی چې کومه دغه ستړیا ده اقبال دغه یو خبره چې ادم په دې دنیا کې یو مقصد لري نن موږ وګوره د دنیا چې بېچینه ده بې سکونه ده ګوره د انزایټي او د پریشانی او د ټینشن دا څه وجه دی د بې مقصد زندگی له وجه دی په دا دنیا کې خو تمام یعنی دغه بیماریانو شکار د روحاني بیماریانو شکار هغه خلک چې د دنیا تمام وسایل ورته حاصل دي وجه دا ده چې زندگی بې مقصد یا چې کوم مقصد د ځان ټاکلی هغه اصل مقصد نه دی غلط مقصد ځان د منتخب کړی دی هغه چې حاصل شي ورسې هغه اصل کې باقي یو خو نه بیا بل ځان متعین کې هغه اصل کې یو خو نه نو دوی وایي چې دغه مذهب چې کوم دی د انسان ته یقین او سکون مقصد ورکوي او بل خبر دی کوي وایي دغه الټیمیټ ریالټي دی ورته وایي یعنی هغه کامل حقیقت ته یعنی الله تعالی ته د رسیدلو لپاره خالی سنسری نالج چې کوم دی دغه په ذریعہ باندې الله نشي پیدا کولای نه د عقل پر بنیاد پیدا کولای سي نه د حواس خمسه په بنیاد باندې ته الله ته رسیدلای سي ځکه دی وی چې دغه وجداني علم نوي دغه وحي نوي انټیوشنز نوي سره خلاصو دا انسان چې کوم دی خدای ته نشي رسیدلای دغه علم په دغه ضروري دی چې په دوه چې کوم دی یعنی د سنسری نالج او د بل چې کوم دغه وو په باندې انسان دغه ته نشي رسیدلای خپل خالق ته خپل رب ته نشي رسیدلای ترڅو چې دغه علم ورسره موجود نه وي سره او اسلام چې کوم دی هغه غور او فکر او دغه انسان نه راګرځي قرآن مجید کې الله تعالی ډیر ځایونه ویلي دي او بل ځای بل خبر دی دا کوي دا د چې کوم دی د اقبال اجتهاد دی په دغه حواله باندې اقبال وایي دا نور چې کوم علوم دي هغه ویریفیکیشن غواړي چې ته کوم نظریه پیښې ته کوم خیال پیښې هغه بیا ویریفای کوي دغه دوه د فلسفي او د ساينس په حواله باندې وایي لیکن دی وایي د چې کوم
ریلیجیس ایکسپیرینس دی یا وجدان دی یا انټیوشن دی. وای دا چې کوم دی دا یو نفسیاتي وسیله د علم غدا د دې چې کوم دی د دې اساس چې کوم دی هغه ویریفیکیشن نه دی جسټیفیکیشن دی. د دې بنیاد څه دی د ویریفیکیشن بجای جسټیفیکیشن جواز ته پیښولای سي دا افادیت ته بیانولای سي چې د دې علم دغه فائدې دي د دې ثبوت ته نسی ورکولای چې ته ثابت کې د دې به څه کولای سي ته جسټیفیکیشن کولای سي ته جسټیفای کولای سي. او بیا مخته د یو پاراګراف ته غستاسو په مخ کې وایم اقبال وایي په دې دغه چپټر کې دی وایي the main purpose of Quran is to awake in man the higher consciousness of his manifold relation with God and the universe. With the Quran یو خاص مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې په انسان کې دغه شعور پیدا کی د اعلی درجه دا شعور په انسان کې پیدا کی چې په دې دنیا کې له دې کائنات او د الله سره د تعلق څه دی. دا نه دی چې د دنیا سره به تعلق سي ولار شي په غار نه نوځي رهبانيت اختیار کی صوفي لزانه جوړ کی په خانقاه کې کښینی دا د کار نه دی. وای قرآن چې کوم دی و انسان ته دا ورښیي چې په دې دنیا سره ستا تعلق څه دی او دغه د خدای سره یا د دې کائنات سره ستا تعلق څه دی. قرآن انسان ته دا ورښیي په غار نه باسي بلکې را باسي دغه دنیا د چلولو لپاره په ډرایوینګ سیټ کې کښیني چې دا دنیا زما د احکامو مطابق وچلول. لیکن موږ دغه قرآن زموږ دا راوایسته چې موږ په دې کې صوفیزم او یا خانقاهت او یا دا نور دغه چې کوم دي رهبانیت دغه تصور موږ قرآن زرا باسه. لکه قرآن مقصد لا رهبانیه فی الدین قرآن کې سپاس الله تعالی وایي چې په دین کې چې کوم دی رهبانیت ګوشه نشیني نسته چې دنیا پرېږدي کائنات پرېږدي دا بل ته پرېږدي ته ولاړ سره کوم کښېنې تر الله ځان رسه شارټکټ استعمالوي شارټکټ په دین کې نسته. اقبال وایي د قرآن چې کوم دی په انسان کې د اعلی شعور پیدا کوي چې د تعلق له دې کائنات سره او د دې کائنات له رب سره د تعلق څه شي دی. او بل خبره دی کوي او دا غرنګ قرآن د قرآن آیاتونه راوړي دي په دغه ثبوت لپاره. قرآن کې الله تعالی وایي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. الله تعالی وایي ما چې دا اسمانونه مځکې او د دې په مابین کې چې کوم څه دي دا د کیل تماشه لپاره نه پیدا کړي. ولو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. کشیر موږ دا کولای دا کار نو موږ به خپل ځان سره یو کښنی دنیا جوړ کړی یو کوم چې بازی په کوله د بازی لپاره پیدا کوله د دنیا غټ کائنات بیا نه پیدا کوو نو بیا مشترک شي چې څه د لپاره پیدا کړی بل نقذف بالحق على الباطل بلکې دا کائنات دغه لپاره موږ پیدا کړی دي چې حق او باطل موږ سره مقابله سره باطل په حق باندې ووهو فيدمغه فاذا هو زاهق. دغه رنګه دغه باطل چې کوم دی چې حق د باطل د سر چې کوم دی دا ور خرچانو کی پښتو کې موږ وایي کړه چوروي کوټي راړې سې کی دغه تر دا باطل نه مخوزي. انا تلاوی د دنیا ما د دې لپاره پیدا کړی زه د حق او د باطل معرکه دلته وکم چې حق او باطل معلومه کی سره او باطل لمخه دغه تراوزي چې ککرې وکوټي ولکم الویل مما تصفون. په اخر کې بربادي د تبعید استای لپاره چې کوم ته ځان کوم کیسه جوړ کړی. اقبال وایي د قرآن انسان راباسي د باندې د دنیا پر دغه باندې پلاس ورکوي د دنیا قاعده جوړوي رهبانیت نسته په دین کې. نو په دغه لیکچر کې دغه خبره اقبال کوي او بل ځل بیا اخر ډېر عجب خبره کړې ده دا وایي it is for man to shape and mold the world according to his end and purpose. وای دا د انسان کار دی چې دغه دنیا د خپل مقصد مطابق دی جوړ کی دغه دنیا کائنات د قوانین د دې دغه چې کوم دی د خپل مقصد مطابق جوړ کی. in the purpose of progress change God become co-worker with him provided men take
د انیشیټیو وای په دغه کار کې چې انسان د دنیا د خپل مقصد مطابق جوړوي وای په دغه کې الله تعالی د معاون او مددگار دی چې کله دی د دنیا د خپل مقصد مطابق جوړوي نو الله د مددگار سي پرووایډډ خو شرط پکې دا دی چې انسان به دا اقدام به انسان اخی الله تعالی نور جوړي چې ور جوړ کړي او د په لاس ورکي دای به راولاړه چې دا دنیا به د خپل مقصد مطابق جوړوي نو په دغه کار کې به الله تعالی د مددگار دی شروع بدای کی آغاز بدای کی فضائے بدر کر پیدا فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی در بدای خبر شي وای ته د بدر فضا پیدا که اوزه بدر ته مقابله ته اوزه وسم تعالی فرشتي نصرت لراتلیس د بدر فضا پیدا کړي د مسجد په محراب کې ناشته الله تعالی ټکر ټکر کې الله تعالی کې دا نه کوي دا تر نه کوي میدان ته اوزه مقابله ته اوزه چې کله مقابله ته وته اقبال ته خبره کوي چې الله تعالی د انسان بیا معاون او مددگار سي الله تعالی بیا نصرت کوي قران په ډک دی آیاتو موجود دي اوس ټایم څخه ما باغا ولیم درکړی وای دا انسان چې الله تعالی په دې دغه کې پیدا کړی د دنیا د خپل مقاصد د خپل دغه مطابق دی جوړ کی الله تعالی ورسره مدد کوي او بل د فارسی او شعر علوم دی وای گفتند جهان ما آیا با تو می سازد خپل خیال تصور کوي چې الله تعالی ما ته ویلي چې آیا د دنیا چې کومه د ازما دنیا ستا په کار راځي د تا سره موافق ده چې ته پر کومه لار ځې د دنیا در سره ځي وای گفتم ما ورته ویل نه می سازد یا لما سره موافق نه ده زه چې په کومه ځم د دنیا لما سره په هغه نه ځي گفتند برهم زن نو راته ویلې چې پر لګړه وډه کا پر لګړه کې د خپل موافق جوړه کړه د دنیا سره تاسو لاړس دا پر لګړه نو انسان په دې دنیا کې دین لپاره چې الله تعالی کوم مقصد په لاس ور کړی دی یعنی د انسان د الله تعالی خلیفہ دی لکه په کائناتو کې چې د الله تعالی حکم چلېږي په بالا کې سره خلاصو د هیڅ چا په هغه کې یو دغه نسته د موږ هغه ته وایي تکویني چې کوم امور دي چې هغه په کوم باندې کېږي که نه چې کوم تکویني امور کې د هیڅ چا یو اختیار نسته نه د موسمان څوک بدلولی سي نه ورځ او شپه څوک شی کوی غټوی سي نه لمر د سپوږمۍ د دغه سیستم څوک چړلی سي د هیڅ چا یو اختیار نسته نه مرګ څوک ګرځولی سي نه زندگی نه وخت څوک درولی سي دا تکویني امور دي په دې کې د هیڅ چا یو اختیار نسته الله تعالی غواړي چې کوم تشریعي امور دي په دغه کې د الله تعالی هغه تره پیروي وسي د الله تعالی د حکم هغه تره پابندي وسي د انسان د دنیا ته په دغه راستول دي چې دغه چې کوم ستا د دایره اختیار دی دغه مطابق وشلو چې دلته الله کوم احکام درکړي دي د دنیا دغه مطابق وشلو د علوم تشریع د خلیفہ دی دغه نماینده دی د الله تعالی دغه خپل دغه مطابق چلول لپاره دغه خبره ته اقبال کوي او بل بیا جب خبره ته بل یو بل کړی ده د شکر دغه بیانوي چې اصل شکر څه شي دی اوس خو دغه ویو کنه همیشه موږ د خلی بس ما زبانی طور پر ویو اقبال وی the use of your faculties in the right way شکر څه شي دی چې کوم ستاسو صلاحیتونه دي هغه پر صحیح لار استعمالول چې کوم صلاحیتونه خدای درکړي دي هغه غلط استعمال چې کوم دی هغه ناشکری ده دا کفران نعمت دی چې کوم صلاحیتونه خدای درکړي دي هغه صحیح استعمال چې کوم دا شکر دی خالی په خله باندې ویل نه دی شکر چې ما شکر دی الحمدلله یعنی انسان چې کوم قوتونه دي علم دی صلاحیت دی ځواني ده طاقت دی دولت دی اولاد دی تمام نعمتونه چې الله تعالی درکړي دي هغه صحیح استعمال دا شکر دی او دا غلط استعمال ناشکری ده کفران نعمت دی او قرآن کې الله تعالی وایي اعملوا آل داود شکرا اے د داود آل و عیال خاندانه نو تاسو زما شکر ادا کوي عمل په داسې طریقه کوي چې الله تعالی شکر ادا کوي وقلیل من عبادی الشکور زما په بندگانو کې ډیر کم دي چې زما شکر ادا کوي ډیر کم
بندگان چې کوم دي هغه زما شکر ادا کوي. حالانکه موږ وینو په خپل خو ډېر سړی مسلمان وي شکر دی شکر دی شکر دی، لیکن خبره دا ده چې په خپل هغه چې کوم صلاحیتونه دي هغه د الله د دین خلاف استعمالوي، نو دا شکر نه دی. دا خبره په دغه چپټر کې دلته اقبال کړې ده او مخته بیا راځي دی دغه صوفیانه تجربات یا ریلیجس ایکسپیرینس یا انر ایکسپیرینس د دغه باره کې دی 15 مشاهدې کوي په دغه کې دی بیانوي. اوله خبره دا کوي چې دغه انر ایکسپیرینس چې کوم دی دغه تجربه چې کوم دی مذهبي تجربه یا دا وجدان چې کوم دی و دا تجربه چې کوم دا انتهایی فوري وي او بلا واسطه وي، اچانک وي. دا وی مطلب دا دی چې دا د خدای ز علم داسې حاصلوي لکه ته چې د بل شي علم حاصلوي. خدای انتهایی د مختصر وخت لپاره یو فوري وي. دویم دا وایي چې دغه تجزیه نشي کېدلی، ولې دغه صوفیانه تجربه چې کومه ده په دغه کې د فاعل او د مفعول چې کوم دی دغه فرق ختم سي. یعنی انسان چې کوم دی له خالق علم حاصلوي کنه، نو دا هغه چې کوم روغ دی دبدبه ده هغه دومره اثر پر انسان باندې راسي چې د انسان خپل وجود چې کوم دی د تشخص چې کوم دی هغه تر هغه لاندې سي. نو ځکه دی دغه تجزیه او دغه دا نسی کولای، نو د خپل شخصیت وی تحلیل سي. درېمه دغه د مشاهده دا بیانوي چې دا یو داسې لمحه وي چې د هغه کې د یو صوفي چې کوم تعلق وي هغه له یو داسې وجود سره وي چې هغه یکتا دی، یعنی له رب سره. نو د هغه ذات چې کوم دی اگر چې له ده څخه ماورا دی، لیکن هغه د ده پر ذات باندې دومره حاوي دی چې دغه تجربه کول والا چې کوم دی د هغه خپل شخصیت د هغه تر روب تر هغه دبدبه لاندې ختم سي لاندې سي، نو دی د هغه دغه کولی نه سي. څلورم دی دا وایي چې دغه تجربه چې کومه ده دا انسان په خپله د دې تجربه کوي، نو لهذا دا ممکنه نه ده چې دغه احوال چې کوم دي دی په خپله بیا بیان کړي تر دغه پورې. دا وي دا چې کوم دي دغه دی د احساس نوم ورکړي، دا احساس دی. او بل دی دا وایي پنځم دغه چې کوم دی بیانوي مشاهده دی دغه ورکړي لکه څنګه چې دی دغه نشي کولی چې دی دا یو قسم احساس دی دی د دې تجزیه نشي کولی. هغه بیا مثال دی ورکړي لکه څنګه چې یو سړی مثال کې طور پر یو سړی دا وایي چې ورور زه خوشحاله یم، زه ډېر خوشحاله یم. اوس دی دا ثابتولی نشي چې څو خوشحاله یم، ډېر خوشحالی څو دی. لکه ته چې دغه نشي کولی دغه تر هغه د انر ایکسپیرینس چې کوم دی دغه دا تر د اظهار نشي کولی، دی دغه نه کوي. او دغه پنځمه خبره دا ده وایي دغه تجربه چې کومه ده وایي دا صغر د ختم سي، لیکن دا چې کوم صاحب حال دی صوفي دی که نبي دی نو پر دې باندې د ده ډېر غټ اثر لوژي. دی بیا صوفي وي که نبي وي چې برته له دغې تجربې څخه پر عام سطح باندې راسي. نو د صوفي او د نبي دلته فرق دا وي چې نبي چې کله واپس پر خپل حال باندې راسي نو د نوع انساني باندې د هغه ډېر غټ اثرات مرتب کېږي. یعنی بالکل دنیا نه خو یو نوې دغه راوړي، لکه اوس پیغمبر چې راځي یا نبي چې راځي یا رسول چې راځي نو هغه خو سپیشل د الله تعالی په دغه کې وي، نو د هغه چې کوم هغه وحي وي هغه دغه وي هغه ویرېږي نه، هغه الله تعالی د ده په دغه کې محفوظه وساتي. نو ځکه بیا د هغه راسي او خلکو ته بیانولی سي. قرآن کې الله تعالی ځای په ځای وایي. دا یو ځای قرآن کې راځي چې کله به د نبي صلی الله علیه وسلم دغه کاوه وحي به نازلېدلی نو دوی به تیز ریپیټیشن ورسره کاوه، ورسره ویلی به چې راځه ویرې نیسي. نو الله تعالی ځای په ځای ولا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. نو ته په تیزي سره دغه مه ریپیټ کوله موږ سره چې دا وایي موږ تا ته ویل کېږي دا ته وایې مه په دغه باندې زبان ته حرکت مه ورکړه، دا زموږ کار دی، له تا زه ویرېږي نه، د دې حفاظت کول تا ته دریالزول دا زموږ کار دی. ان علينا جمعه وقرآنه ثم علينا بيانه. بیا د دې بیانونه پر موږ باندې تاسو ویرېږي نه، نبي صلی الله علیه وسلم کو چې ویر نسی دا نبي زه خو نه ویرېږي، الله ذمہواري اخیستې ده. صوفي هغه تر دغه نسی کولی ځکه د دې تر ذاته پورې محدود دي،
دغه نور دغه نسی کولای. او اقبال هم وی در شبستان حرا خلوت گزید قوم و آیین و حکومت آفرید. وی نبی صلی الله علیه وسلم چې په غار حرا په شپه کې هلته به خلوت وو، په خلوت کې به وو، په تنهایی کې به وو د حرا په غار کې. نو چې هغه زره شیوه سو حالانکې تنهایی چې سي خو انسان نور له خلکو سره لري سي، نو دی بیا په غار نه ننویسته بلکې قوم و آیین و حکومت آفرید. یو قوم یې جوړ کړ او هغه قوم ته آیین ورکړ او هغه ته حکومت ورکړ. دا د غار حرا د هغه مراقبې وې چې هلته به ده کولې، هغه خلوتو د غار حرا هغه چې هلته بیا پر ده باندې وحي نازل سوې. نو الله تعالی حکومت هم ورکړ. دغه غار یې راویستی د قوم د دغه د سربراهي او د دنیا د قیادت دپاره. حالانکې اول ور خدای تله غار حرا نه بولاړې په شپو شپو بالته و. الله تعالی د هغه راځه راویسته. بیا تنهایي نبي صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیا د غار حرا نه بیا نه دی تللی د وحي د راتللو بعد. نو قوم یې هم راوړه، آیین یې هم راوړه، حکومت یې جوړ کړ، قوم ته په لاس کې وي. دا د نبي اثرات وي چې بیا له هغې تجربې زه دی برته راسي او قوم باندې د هغه ډېر ښه اثرات وشي. او دغه سره سره اقبال په آخر کې دغه دا وایي چې وایي مذهب چې کوم دی دا فزیکس یا کیمستري نه ده، طبیعت او کیمیا نه ده، چې هغه فطرت علت و معلول په ذریعه باندې موږ ته راوښیي، یعنې کاز و افیکټ. لکه څنګه چې کوم دی فزیکس دی یا کیمیا ده چې دا کاز دی، دا اثر دی، دا افیکټ دی، علت و معلول چې موږ ورته وایو. نو دا مذهب چې کوم دی دا تر علم نه دی چې موږ ته د کاز و د افیکټ په ذریعه باندې موږ ته دغه راوښیي. وایي د دغه تعلق چې کوم دی دا د انساني تجربې سره دی او بالکل د دې میدان بالکل مختلف دی. دغه انساني تجربه چې کومه ده د دې میدان دغه د ساینس د میدان څخه بالکل مختلف دی. او بیا وایي در حقیقت د مذهب چې کوم دی دا تر ساینس هم مخکې چې د ساینس وجود نه و، د خپل بنیاد پر ټوس تجربه باندې د زور ورکړی دی، په تجربه باندې، په زور باندې، په غور په فکر باندې. د قرآن کې بل آیت هغه ما دلته دغه نه کړه، هلته هم هغه الله تعالی دا وایي، هلته الله تعالی وایي چې دغه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. یعنی هغه الله تعالی د خپل بندګانو ذکر کوي چې کوم دغه بندګان دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ویا خلک چې الله تعالی په ولاړه په ناسته په پروته په هر حالت کې الله تعالی یادوي، دا یو صفت دی. دویم ويتفکرون فی خلق السماوات، یعنې الله تعالی د دې مده کوي چې په کائنات کې غور او فکر د انسان چې کوم صلاحیتونه دي سنسري اوبجیکټس دي دې په ذریعه باندې کائنات کې غور او فکر وکړي، کائنات کې غور او فکر کوي، تفکر کوي. او بیا دا وایي سبحانك ربنا، یا الله تعالی دا پدرناک تا نه دي پیدا کړي، ما خلقت هذا باطلا. یا الله تعالی دا دنیا کائنات او د مځکې اسمانونو کې دا به مقصد لري. سبحانك فقنا عذاب النار. یا الله ته پاکي له داسې بې عبس کار کول زه ته پاکي دا کار ته نسې کولی. دا عبس کار انسان چې کوي موږ دا اوس کار کوي، الله عبس څنګه کوي؟ الله ته دا عبس کار نسې کولی. فقنا عذاب النار، جهنم له اوره موږ بچاو کوي. و اقبال وایي دغه چې کوم دی د مذهب چې کوم دی دا تر دغه تر ساینس هم ډېر مخکې خپل دغه چې کوم دی هغه پر ټوس تجربه باندې خپل اساس و بنیاد یې شری. او په آخر کې اقبال وایي چې د ساینس او د مذهب په مقابل په مابین کې هیڅ تنازع نشته، هیڅ اختلاف نشته، هیڅ دشمني نشته. یعنی که چیرې کوم شیان چې مذهب ثابته کړي دي هغه د مذهب د ساینس ثابته کړي دي هغه له مذهب سره یو اختلاف نشته. کوم ځای چې اختلاف دی هغه تیوریز دی، هغه ساینس یعنی مستند علم نه دی، په تجربه او په دغه باندې ثابته شوی نه دي، تیوریز دي. هغه غلط هم کېدلی شي، دغه هم کېدلی شي، خو هلته چې کوم دی تر اوسه انساني عقل هر ځای ته نه دی رسېدلی. چیرې چې هغه اختلاف دی نو لکه مثال کې طور موږ
ډاروینین چې کوم دغه فکر دی کنه د ډاروین چې کوم نظریه ده چې انسان آغاز فطره سوی دی یعنی قرآن خو موږ دار شي مذهب خو موږ دار شي چې الله تعالی انسان ادم تخلیق وکړ لخټي زخه او بیا په هغه روح وکړل بیا هغه زخه هغه نسل شروع ډاروینین چې کوم دغه دی هغه چې دا انسان چې کوم دا ارتقا سوی ده ریولوشن تیوري اف ریولوشن لیکن دلته په نوم کې ښکاره تیوري ده یعنی دا ساينس نه دی دا نظریه ده سره ضروري نه دي چې دا صحیح وي دا تر اوسه د دې خلکو ډیر په ډیر ځایو باندې دې دغه کړی دی دلته چې کچېره د اسلام دغه په مابین کې دغه دین او دلته هغه تر اوسه پوری نظریه ده فیکټ نه دی په تجربه کې ثابته شوی نه ده په لیبارټري کې ثابته کړي نه ده نو کچېره په داس ځایو کې دغه وینو الته انسان چې کوم دی د انسان علم ناقص دی وخت سره سره هغه به ثابته شي دا ولې د خالق دوه د خالق یو دی د ساينس خالق هم یو دی او د مذهب چې کوم دی د قران دغه چې کوم دی خالق هم دغه چې کوم دی هغه د خدای کلام دی دغه په پس کې دغه نصرت لای ځکه اقبال وایي د قران دغه مابین کې په دې چپټر کې وایي چې هیڅ تنازع نشته مذهب چې کوم دی هغه په ټوس تجربه باندې ولاړ دی او دا بل چې کوم دی نه دی چې د ساينس پر تجربه باندې ولاړ مذهب پر تجربه باندې دی مذهب بنیاد چې کوم دی هغه پر ټوس تجربه باندې دی لیکن میدان د دواړو غجلا دی دغه میدان لیبارټري ده د دې میدان چې کوم دی وجدان دی د انسان روح ده د انسان فکر دی د انسان زړه دی د دې میدان دغه دی د هغه میدان چې کوم دی هغه دی د چپټر کې دی ویایي بیا سوال قائم کړی دی چې آیا د فلسفي چې کوم د فلسفي سره چې کوم ټولز دي آیا پر دغه د بنیاد باندې موږ د مذهب دغه کولای شو مذهب پر دغه بنیاد باندې موږ کتلای شو دی ویش د فلسفي دا وسن دی د ساينس دا کار نه دی فلسفه په طریقه د فلسفه چې کومه ده هغه اول ور تشکیک پیدا کوي شک پیدا کوي چې دا یو شی اول ور انکار کوي چې نسته بیا هغه به چې ته ثابتې نو بیا به ته په دلایل باندې ته ور ثابتې نو هغه دلایل چې کوم دي نو که بیا د ثابت کې ټیک دی کړی هغه وجود نسته دغه نه مني وای دا چې فلسفه باندې ته مذهب ثابتې د خدای وجود ثابتې دغه ثابتې دا د فلسفې د وس کار نه دی یا به فلسفه چې کوم دی انکار وکړي چې نسته یا به فلسفه لاس پورته کوي چې دا زما فیلډ نه دی دا زما د وس کار نه دی زما تر دغه پوری دغه نسته دا غرنګ د انسان عقل چې کوم دی نو هغه محدود دی دا هغه اپروچ چې کوم دی تر یو محدوده دایره پوری دی د هغه دایره بعد بیا ده چې دا صلاحیت سره نسته سره خلاصو د انسان په عقل په دغه باندې لہذا دوی دا مذهب چې کوم دی فلسفه او ساينس د دې پر بنیاد باندې دغه حقانیت ثابتول د مذهب له سره صحیح نه دی دغه میدان نه دی نو دغه بعد به ان شاء الله که خدای کړ د زموږ د نن لیکچر دغه بعد بل لیکچر شو بیا کوم کمیلا سو خدای کړیو سو کس کو موږ باندې خبرو کو دغه باندې ستاسو دغه شکریا ادا کوم دا د اقبال د خودي چې کوم ټرم دی دغه ایکسپلینیشن دی مو کوي نو د خودي سم مراد زما په مطابق کزنو غلط یو انډیویډوال دی مخاطب کوي نو یو انډیویډوال خود مخاطب کوي لیکن چونکه د انډیویډوال په مقابله کې یو دغه مرضی اجتماع هم مرضی نو انډیویډوال سره هغه اجتماع خواته کلنګ مثال دغه مسایل باندې رڼا چوانګ هغه اړخ د نه ډیسکس کړي نو د زورګر پر انډیویډوال دی حالانکه په معاشره کې خالی یو فرد خو نه وسی زما ستاسو دغه سوال جواب چې کوم دی ما پر خپل لیکچر کې هغه دنه کړی دی کته هغه پر کړی و دلته ګوره د خو بالکل دغه کوي چې د انډیویډوال باندې خودي څه کوم دی نو ته لکه ته چې یو تعمیر کوي یو بلډینګ جوړوي هغه بنیادی یونټ چې کوم دی خو خشته ده کنه کدا خشته کمزورګي سره خلاصو دا په خني په بټي کې مضبوطه په خصوص نه د دې سایز او شیپ یو رنګ نه برابر نه نو بلډینګ نسی شي جوړیدل نو ځکه د یو وراره دغه لپاره دغه بلډینګ میټیریالز د لپاره په بنیادی یونټ چې کوم دی د وایي چې هغه مضبوط سي هغه جوړ وي هغه چې کوم دی دغه بلډینګ د بیا فائدہ ورکول شي استا خبره چې دی دغه ته نسی خو ما په خپل پروګرام کې بار ویلي چې اقبال وایي د قران مقصد دا دی چې انسان دغه سره وباسي معاشره دی راولي دلته دی په دغه اول اخر دغه کې په اول سر کې دی وایي
چې وایي دغه چې کوم دی مذهب چې کوم دی دا زموږ وایي دا چې د دنیا کې دنیا څه شي ده دنیا سخت څه طرح دی په دې کې زموږ حیثیت څه شي دی مختلف سوالات دی شي زما قیام دلته چې کوم دی عرضي دی که مستقل دا د شاعري د فلسفې د دغو سوالونه دي دا دغه دی بیا دی وایي مذهب چې کوم دی دا تر دغو بالاتر دی ولې شاعري او دغه چې کوم دی هغه تر انفرادي پورې محدوده ده اسلام د انفرادیت څخه بیا راځي سوسایټي ته په دې ځای کې دا اوله صفحه باندې وګوره د کتاب په اوله صفحه باندې وګوره هلته مې د اسلام د تدابیر دغه چې کوم دی فرق دی چې اسلام فرد خو ډسکس کوي خو فرد پر هغه فرد پرېږدي نه هغه فرد بیا راولي سوسایټي له بیا د هغه افرادو سره بهترینه سوسایټي بهترین سماج جوړوي خپل دې مخالف نه دی خو دې باندې چې زور اچولی هغه باندې چې تاسو بهترینه میټیریل ته بهترینه بلډینګ جوړ کړي که ستا مله سره مواد خراب لکه نن چې زموږ حال دی یو شی نسي جوړی شي سردوري کدی لیکل کړي نه جوړی شي په تو ډګور په تو خوشته یو شی نه جوړی شي ځکه اقبال خو دې باندې کده کوي دغه چې کومې د اجتماعیت او دغه چې کومې د خلاف نه بل سر اقبال چې دی د یو صوفیانه شاعر دی فلسفیانه تشریح هم دی کوي نو چې کله د فلسفې په تناظر کې موږ وګورو فلسفه خو نو سر هغه ایډیالسټیک اپروچ اون کوي او موږ راسو ساينس خواته ساينس چې دی هغه ریالسټیک اپروچ اون کوي نو دی برته سر د فلسفي مثلا د فلسفې په کنټیکست کې ته وګوري قرآن مثال مذهب او ساينس دی یو کوي نو دواړه داسې متضاد اپروچز دي نو دا دی څنګه سره یو کوي کومه خبره ده اقبال خبر دی اعتراف کی کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل ابراہیم علیہ السلام چې نمرود ورته واچوي نو د مغربي علوم چې کوم دي د مغربي فلسفه او مغربي علوم وای دا تراله لکه زه چې پکې ورزولم چې الله تعالی د دې ماته دغه راکړی دا تراله کې ابراهیم چې ورته واچي سره خلاصو دلته ګوره دی دغه مغربي فلسفه چې کومه ده د غسل خو دی دغه لري غسل دغه نه دی دا هغه خو دی جواب کوي چې کومه مغربي د فلسفه ده یا دغه دی زموږ خبر پر دغه باندې وایي چې دی دغه هغه په دغه کې پېښوي چې ریلیجن چې کوم دی دا دغه شی نه دی چې تو دا په علم نه ثابته شي دی فل کوشش کوي د فلسفه کې استعمال کړي د اسلام د حقانیت لپاره دا رنګه که شاعري د استعمال کړي ده شاعري هم د دې لپاره نه کې د خپل په کې دا وایي چې منې میرے امم داد از تو خواهم مرا این قوم غزل خانه شمردند اے رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے امم از تاسو انصاف غواړم از ما قوم ماته چې دا غزل خان دی من کجا نغمه کجا من کجا سوز و سخن بهانه ایست وی زه چیرې یم نغمه چیرې ده شاعري چیرې ده ادب چیرې دی دا خو زما یو بهانه ده د شعر و شاعري زما بهانه ده سوی قطار میکشم ناقه بې زمام را وی دغه امت چې کوم دی ناقه وشي ته وایي لپس یې پیزوان ختلی دی کاروان زه نه تیتر بیتر دی یو پرې وروان دی بل په بر روان دی زه دغه پر لار اچوم چې دا کاروان پرې ودرېږم واچوم زما شعر و شاعري خو مازې یو بهانه ده کار مو دا دی چې دا کاروان په قطار کې روان کړو په امت کې چې کوم افتراق راغلی دی د هغه د ختمولو لپاره ما دغه ذریعه استعمال کړې د اقبال د اوس سره چې کوم دی دغه نه دی خدای ذریعه استعمال کړې ده د خپل فکر د رسولو لپاره بل سر یو کوچنی دغه به وکړم سر د فلسفې په دغه کې سر یو دوې دنې نظریې دي یو سر وحدت الوجود دی بل وحدت الشهود دی نو سر ستا په مطابق علامه اقبال صاحب په دې دوه کې د کوم اوسه متاثر دی اوله خبره زه دا وکړم چې ورونه زما فلسفه چې کوم زما موضوع دی دا یو دی تنګ ګلۍ د ورونو په دغه کې چې سړی لاړ شي نو زه د کجې کې نو زما موضوع دی اقبال چې کوم دی د وحدت الوجود دی چې کوم دی انسان کې راځي بعضې خلک وایي چې په اول دغه کې چې کوم دغه یو دغه سته گلشن راز جدید
نو دغه چې کوم یو دغه یو صوفي و هغه چې کوم دغه ته ولیکه بیا دغه جواب هغه وکړه فارسي دغه نو دغه جواب چې په شاعري کې هغه کوم صوفي وکړه نو هغه ته ګلشن راز وایي نو هغه 15 سوالونو هغه په شاعري کې جواب ورکړ یو ایرانی صوفي و نو اقبال هم دغه جوابونه ورکړه د فارسي د چې کوم دی په هغه کې د رسم ستا ګلشن راز جدید نو د هغه مطالعه کولو سره د ښکاره کېږي چې اقبال وحدت الوجود قایل نه دی. اولار خو زه ویلکم ته وایم، ډېره مننه مهرباني چې په دې دور کې خلک د اقبالیات باندې دونه روشني اچي او دونه ډیپ سټډي لري. ستا ډېره شکریه چې د زموږ بندای ناچیستم ستا خیالات موږ ته ورسېدو. او بل خبره دا ده پاکستان یو نیم ډیموکراټیک یا ډیموکراټیک کنټري ده چې ورته ویلی سي. اقبال ډاکټر علامه محمد اقبال رحمت الله علیه زموږ قومي شاعر هم دی، خو اقبالیات زموږ په سیاست کې نه ښکاره کېږي، نه زموږ په اسمبلۍ کې شته، نه زموږ په یونیورسټیانو په مدرسو په کالجانو، نه په یو ځای کې موږ نه ولیدی. د کتاب در حده پورې دی. د اقبال خو ډېر ډیپ سټډي غواړي، پر دې پی ایچ ډي وسې هم کمه ده. د خیالات د فکر ته موږ نسو رسېدلی، او د چې کومه فلسفي په هغه کې د یوناني مغربي چې کوم اثرات یې هغه هم ښکاره دی. د سټډیګر په بار کې و، په یوروپ کې وله، د په شاعري او د په طرز زندګي کې یوروپین سټایل هم ایسته ښکاره کېږي، اسلامي نقطه نظر هم ښکاره کېږي. نو ته زما د سوال دا دی چې ته هم د یو سیاسي پارټۍ سره تعلق لرې، ستا پر بینر لیکلی دی، ستی په پارټۍ کې اقبالیات څونه ګیرۍ لري او موږ ولې نه دی لیدلی، او که ستا نو موږ ته ولې نه دی ښکاره سوی؟ چونکې موږ د اقبالیات څخه خو ډېر لرې یو، په دې غیر تربیت یافته معاشره کې موږ ژوند کوو. دلته اقبال بې ادبي ماپ څوک څه کوي؟ زموږ معاشره وګوره، د سوشل لایف زموږ په کوم سټایل کې روان دی. زه هم تا ته به ډېر داسې خلک په یونیورسټۍ کالجان کې ملاو سي چې ډاکټر صاحب هغه زه هم پېژنې نه. نو ته داسې یو غیر معمولي گفتگو وکړه چې ستی د پارټۍ د اقبالیات په باره کې څه وایي. یو خبره خو دا ده چې اقبال د زموږ چې کوم سیسټم دی په دغه کې نه ځایږي. اقبال د دغه سیسټم، د دغه غلامۍ، د دغه طرز حکومت، د دغه ظلم، د دغه چې کوم دی سخت مخالف دی. کوم څوک چې اقبال وایي هغه د دغه نظام خلاف راپورته کېږي، جدوجهد وکړي، په هغه کې به بغاوت پیدا کېږي. مته نوی راغلی ما ته ذکر وکړی چې است قرآن خواجه را پیغام مرگ. قرآن څه شی دی؟ د بالادستو طبقاتو دپاره د مرګ پیغام دی. قرآن یعنې څه معنی؟ د دغو خلکو بالادستي قرآن نه برداشتوي. سره خلاصو د دغو بالادستي به ختموي، که قرآن عام سي د دغو خلکو بالادستي ختمېږي. انسان به د انسان غلام بیان نه وي. اقبال خو دغه فکر تا ته درکوي. اقبال خو تا ته د خودداریو فکر درکوي. اقبال خو تا ته د ازادۍ فکر درکوي. دغه چې کوم زموږ دغه اقتدار کې چې کومه طبقه ده د 80 کالو څخه، د دغو اقبال نه دی خوښه، د دغو مفادات ته نقصان دی. انتهایی په ډېره مکر او فریب سره، انتهایی په ډېره چالاکي سره قوم اقبال یې زړه لرې کړ. څرنګه یې زړه لرې کړ؟ د اقبال باندې د سر خلاصولو لپاره چې کومې ذرایع دي هغه یې له موږ راواخیستې. اقبال بهترینه شاعري په فارسي کې ده. فارسي زموږ د پلرونو چې کوم وخت سکول و دا لازمي سبجیکټ و. په سکول کې هم ویل کېدله، په مدرسه کې هم ویل کېدله. فارسي از زبان زموږ د بر صغیرو د پاک هند چې کوم دی اردو نه و، تر اردو مخکې زموږ د رابطې زبان چې کوم فارسي و. نو فارسي زموږ پاک هند کې هم ویل کېدله، افغانستان کې هم ویل کېدله، د نور چې کوم سنټرل ایشین سټیټس دي دلته هم ویل کېدله، په ایران کې هم ویل کېدله. دا وسیع ذریعه وه د دغه ځکه اقبال بهترین شاعري چې کومه ده فارسي کې کړې ده. اول خو دغه چې دغه فارسي ختم کړل، سکول ځم له مدرسې ځم
نه د مدرسې تعلیم په فارسي پوهېږي نه د سکول کې خو بالکل ختم کړل. نو چې کله یې دغه وکړه زموږ د اقبال څخه یو دغه یې نه پرې کړه. دا دویمه د شاعري د اقبال هغه په اردو کې ده. په اردو کې چې کومه شاعري ده په هغه کې د فارسي او د عربي ډېر اثرات دي. د اقبال باندې سر خلاصولو لپاره ضروري دي چې یو سړی په قرآن باندې بم خبر وي، په حدیثو باندې بم نظر لري، په تاریخ بم نظر لري، سر خلاصو په موجوده سیاسي افکارو باندې بم نظر لري، په سیرت باندې به هم د نظر وي. نو بیا به چې کوم دی یو سړی چې کوم دی په اقبال بیا کې اردو ده کې فارسي ده د سر په خلاصوي. زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی هغه پستی ته رسېدلی دی چې زموږ دلته دغه څخه انګریزي شروع کړه، انګریزي سکولونه نه انګریزي زده سوه، اردو راځه پاتې سوله، اردو هم راځه پاتې سوه، انګریزي مغه تره مهارت نشته پکې. نو چې ته له اردو لرې سوې، له اردو څخه هم لرې کې، له فارسي هم درځه پرې کړه. دا دوه ذرایع وي چې په هغه باندې به موږ اقبال لښکاوه. او له دین زم لري یو، له قرآن لري یو، له تاریخ لري یو، له دغه لري یو، په اقبال باندې نه پوهېږو. د اقبال باندې د پوه کولو لپاره دا ذرایع ضروري دي. دغه اقبال چې کوم دی دا دی چا په شنه دی. اقبال چې حق چا ادا کړی دی د ده په زیاندل کېدو هغه دغه ایراني قوم کړی دی. ته به دا باندې تحقیق وکړه، د ایرانیانو چې کوم دغه دی هغه په خپله د دې اعتراف کوي چې د ایراني چې کوم ریولوشن انقلاب ایران په هغه کې غټه برخه چې کومه هغه د اقبال د شاعري ده. هغه خلک ورسره ته به یو تقریر د چا د اترانو کې پیدا شي، په هغه کې د اقبال حواله به کېدل او خلکو اقبال دومره مطالعه کړی دی. نو هغه د معاشره هم ښکاره ده، دغه هم ښکاره ده. زموږ د خلکو په ګټه اقبال نه دی، ځکه موږ اقبال ختم کړ، وشتم ده که دغه ته مو که. نو زموږ اسلام په کار دی، موږ د اسلام زم لري یو، د دغه څخه هم لري. نو اسلام اقبال موږ ته هغه بلبل دی چې دغه نارې وایي د ازادۍ او د خوددارۍ او د اسلام او د غیرت او دغو هغه دغو خلکو په شان دی. پاتې سو زما جماعت چې کوم دی هغه هم د دغې معاشرې افراد دي. موږ په بل ملک کې نه اوسو، د دغه زوال چې کوم اثرات دي ښکاره خبره ده، هغه په موږ باندې هم دي. لیکن یوه خبره دا ده، زه په دعوه سره کوی سمه، زما جماعت چې کوم دی د اقبال چې کوم فکر دی، زما جماعت هغه فکر دی سیاسي او دغه چې کوم فکر دی، زما د اقبال فکر یو دی، زما د جماعت فکر هغه دی. موږ هغه فکر نیولې، اگر چې د اقبال سره که اوس هم پاکستان کې چې زیات تعلق یې دغه جماعت دغه افراد به ګوري، کله دلته هم حالات هغه ترانه دي دغه زوال از هول لوجه دلته دغه اثرات شته. الحمدلله موږ د اقبال چې کوم فکر دی دغه موږ هم فکر یو، هغه باندې موږ دغه کړی دی. کته مخکې وګورئ تر دغه مخکې هغه چې د اقبال په فکر غاول دغه موږ کړی دی، هغه ویډیو به پرته وي د اقبال چې کوم فکر دی ته به هغه باندې هغه زما یو 2 غنټې لیکچر دی، ته هغه وګورئ انشاءالله ستا نور سوالونه چې په ذهن کې دغه جواب وشي.